اور دا درس هر هغه چاته اوریدل پکار دی چې چا لاس کې سنه سرکاري او عہده وي اور که سرکاري عہده نه وي خو لاس کې پاور دی غلان دی خلق شته نو کم ځای کې رشوت جوړیږي کم ځای کې نه جوړي خاص کر پولیس ولا ملګری یا ای سی ډی سی یا دا ټول چې څومره سرکاري ملازمین دي خان دي کې دا ضروری خبره ده د رشوت ممانعت حکمت څه دی شریعت کې هر هغه طریقه اور هیله ناجایز اور حرام ده چې هغه کې د بل سړي حق تلفی وي اور یا غا مستحق نه وي اور یا پکې قبیلیت نه وي دو عہده والا اوغه وجود غته هغه شی ورکړل شي او په بدل کې پیسې ورکړل شي د ټول ناجایز طریقو کې یو طریقہ رشوت هم دی اور د دې مفاسد اور نقصانات او نسو کې انکار نشي کولای یو طرف ته صاحب حق تلفی اور حوصله شکنی کیږي او بل طرف ته ناجایز طور باندې مال واخلی اور غو په بدل کې یو غیر اهل غیر مستحق سړی صاحب حق جوړ کی چې دې سره د افرادی قوت او صلاحیت حوصله شکنی کیږي اور معاشره د احساس کمتری اور د محرومی اور د انتظامی خلاف نفرت اور بغاوت رجحان پیدا کیږي دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی قبیح فعل ته حصدار جوړیدل ولا ټول مرتکبینو باندې لعنت کړي اور غوی ته جهنمی ویلي عربی کې رشوت درې وړه ویل کیږي ښا اور علامه ابن اسیر رحمت الله علیه فرمایي چې رشوت راشا نه دی اور راشا هغه پړی ته ویل کیږي چې کم پړې ډولکی پورې وتړل شي بوکې پورې او بیا اوبو ته ورسي نه د رشوت نه ځکه رشوت ویل کیږي چې ځکه ستا حق نه جوړیږي خو غمس کې پیسې ورکړي شي هغه ځای ته ورسي نغه مناسبت سره ورته رشوت ویل کیږي اور فقہ په اصطلاح کې ما يعطى لابطال حق او لحق باطل دې ته رشوت لري سمانا فقهاو په اصطلاح کې رشوت هغه مال دی چې هغه دغه کې د چا حق باطل کړل شي حق رسیږي وري نه کې ختمي کې اور یا کسی باطل حق کو حاصل کرنے کے لیے دیا جائے یا یو ستا حق نه جوړیږي باطل حق دی خو پیسې ورکې غتا حق درته ملو شي یعنی تا حق نه جوړی خو حق درته جوړ کو علامه ابن نجیم رحمت الله علیه فرمای چې رشوت ته هغه شی زنوم دی چې وسړی یو حاکم ته یا یو بل سړی ته په دین نیت باندې ورکی چې هغه په بدله کې غته کم حق ملوي کې غپه باره کې فیصله وکړي شي اور یا د دې چاحت مطابق غ په عمل باندې مجبور کی پیسې ورته ورکی چې زه څنګه غواړم دسه بکای دا رشوت کې راځي بیا رشوت سره یو نږدې شي چې غته هدیه ویل کیږي ٹھیک ده کنه او نن سبا اصطلاح کې ورته چای پانی ویل کیږي څه ویل کیږي چې سرکاري دفتر کې دوی چې چای پانی برکې نه بس پوښا چې دال میں کچھ کالا کالا ہے رشوت خورته نه ویږي نه نو دې سره چې کم قریبي نږدې ټکه دغه ته هدیه ویل کی هدیه مینز گیفت یا عطیه ټکه اور یا هبه ورته اسم لینا هدیه هبه عطیه دا تقریبا گیفت کې راځي دې په مقابله کې رشوت دی دې دوه منځ کې فرق دی چې دا فرق باندې پوښنه بیا ته پته لګي چې دا رشوت دی او دا گیفت دی ها هدیه هبه عطیه او رشوت دې څلور واړو کې بل چاته فائدې رسولو دا مقصود دی چې بل چاته فایده ملاوي شي خود دې مقاصد او اغراض د یو بل نه بالکل بدل دي دې د لپاره چې هدیه هبه اور عطیه یعنی گفت دا مستحب اور دې کې ثواب اور اجر دی اور رشوت مکمل طور باندې ناجائز اور حرام دی یو فرق پکې دا دی دیو جن فقها کرام په دې منځ کې څه فرقونه ذکر کړي چې رشوت هغه مال دی چې هغه په دې شر باندې ورکړي شي چې د مال په بدل کې به نه حق هغه مدد کیږي بیا برابر خبره چې شرط صراحتن ذکر وي اور یا عرف کې مروج عام طور باندې چې دا شی زرا کا بیا د کار کیږي اور هدیه کې هبه اور گفت وغیرہ کې څه شرط تذکرہ نه وي اور نه د ناجایز شیز د پاره استعمالېږي رشوت کې ناجایز کار کول وي اور گفت کې مقصود سره کار وینا ناجایز اور جایز په ځای پاتې وي خو کې مقصود د نه چې ما دا کار وشي یا څه وشي بس گفت والا د سره مینه محبت زیاتی
بلکې د ګفت نه مقصود محض همدردی اور محبت اور قربت پیدا کول دي. رشوت حرمت باندې قرآن کې دلیل شته، حدیث کې شته. قرآن کې بنی اسرائیلو د رشوت خوري مذمت الله رب العزت کړي. اکالون للسحت سوره مائده آیت نمبر 42 کې السحت په باره کې مفسرین لیکلي چې يهود علماو اور غټو خلکو به تورات احکامو کې تحریف په بدل کې به غریبانو اور فقراو اور په کمزورو خلکو باندې يهودیت مذهب قائمولو د پرابر رشوت اخستلو. د ظالمانو به دا کار کولو کنه د يهوديانو کم پادریان دي که اوس د څه کوله چې غریب او مالدار دوړو نه پیسې خسنه بیا يهودیت ختمېدو. ٹھیک څه کنه نه د څه کار به کولو چې غریب سړی جرم وکړي کنه هغه ته ویلو ته به سزا ملوي اور الته نه مالدارو پیسې ورکولې چې د يهودیت ختم نشي لګي لګي پیسې خلکو د يهودیت په دي غریبانو چلاوه اور مالداري سړي چې جرم وکړي غنه به پیسې وسري چې زموږ د کتاب کې هغه به حکم بدل کو چې تورات کې مالداري په باره کې دالي کلی او دغه شاندستا دی پاکستان کې کیږي ها قانون غریب د پاره دی اور بدماش مالدار بدماش دی جوتی کی نوک پہ قانون رکھتا ہے ہاں اس پوچھ بزے کی نیتوں کی خبریں کو شپے 12 بجے عدالت لگی دا نہ اہل دا اہل دے ٹھیک شو کنه اور غریب سړی 1947 کې کیس دایر کړی 74 سالو جوغه کیس اوسه پر حل نه دی اور دا غریب باندې دا قانون ځکه نافذ کی چې غریب باندې دا قانون نافذ کی بیا قانون ختم شو سری وخوړو نه عین غریب د پرا جوړ دی ها بدی لا سب پری کی سزا ملےږي 500 گاټن شتا ارسشتا دي او مالدار اوسه پر شا 500 نه کو بغیرته چې کم سیاستدانان دي سرمایداري دي غټیاټ دي ها بلفاظ دي پوه شو به خبره دا يهوديانو نه دا پالیسی دي سرخوړلی پاکستان ته راغلي اور دا غبدي يهوديانو کو نو دي چې دا کم کار کول دي ته قران تعبیرو کو اکلون للسحت چې د رشوتونه خورلو خو سم به خورلو اکلون مبالغه صيغه ده سم کار به کول طبيعي به کوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رشوت ورکول ولا اخستل ولا او دې درمیان کې مس کې واسطه جوړیدول ټول باندې لعنت کړي لعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الراشی لعنت کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رشوت ورکول ولا باندې الراشی رشوت ورکول ولا والمرتشی اور دویم نمبر باندې رشوت اخستل ولا والرائش منس کې واسطه جوړیدول ولا دروړ مې سړي لعنت مسند احمد روایت اور صوبان رضی اللہ عنہ نقل دے 21883 نمبر حدیث تے جلد 5 صفحہ 229 باندې نقل کړی دی د منځ کې چې کوم دا ویلي که الرائش د ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم مذهب مونږ ته راوړی دی قیامت پورې چلیږي ستاسو د سیاستدانان څنګه کوي ایم پی ایز ایم این ای سینیټر دا چې کله سرکاري پوسټ روزي نه دې ته ډېر زیات آفرونه وشي چې دا پوسټ ته مونږ کس وکړه نه دې پکې اول چارټ بینو کې چې کم ځای نه زیاته پیسې ملويږي کوم وته مولا پکې شفارس وکړي که غنه کې ولې مانه پیسې غوښتلې نشي غته پته ده چې کدی نه پیسې واصلې جامع نه وباسي د لاس کې خو ممبر او محراب د دنیا خبرې بیا پیسې برای راس نه خلی هغه د پر دوی خپل اصطلاح ایجاد کړي هغه ته ویل کېږي هیډن پاکټس هیډن د هاید نه دی پټ او پاکټ جیب ته ویل کېږي پټ جیب په دې اصطلاح باندې پوه شوې تا ته وایي چې فلانکي سره میلاو شو خو د خیر کې کار به کېږي هغه به تا ته دا وایي چې 6 لک روپۍ راوړه کار د کېږي دا چې کله هغې کس ته 6 لک روپۍ ورکړي نو هغه ته 50,000 یا 1 لک روپۍ ورته ایم بي ایم این ای سینیټر پرېږدي بقای جیب ته راشي نه ځان صفا وساتي پیسه پکې استعمال شي او پوسټ میلاو شي په دې طریقې باندې پوه شوې ستاسو یا هاتي غوږ کې ودی ښه ټیک ده که نه ځان خبروي ویښ پاتې کېږي ښه دا ډېر لوی ګیم وي دا چې بره راست تا ته وایي که چې فلانکي څه میلاو شه کار ده وشي دا تیاره هغه ځای نه اوبه خړې وي ښه پوه شو نه دا چې نوي سیاستدانان راشي که دا اول شروع کړي داسې نه کوي خو پاکستان کې ماحول جوړ دی بس بیا کال د بعد بیا ورته کچکول نیولی وي رشوت ته پوه شو په دې خبر نه رایش د چې منځ کې کم هایډن پاکټ دی که نه پټ جیب دی 3% کم دی دا په دې لعنت کې راغلی دی دې منځ کې واسطه ده که نه زما به خبره پوه شوي بل دا چې د رشوت اقسام اور احکام څه دي ولی بعضې ځای کې رشوت وي بعضې ځای کې هغه رشوت نه وي خو ستا ذهن کې رشوت وي نو هغې اعتبار سره ځان پوهېږه فقهاء کرامو په نسبت باندې رشوت اخیستل بذات خود په هر صورت کې حرام دی خو بیا هم چې ورکول ولا
کم حالت ته هغه کتل کیږي او هغه کې کم عوامل وی هغه باندې نظر ستل کیږي هغه د بعد غي باندې حکم لګي بعض وخت کې د سوي چې رشوت غوښتل ولا خو مست هغه خیاسي اخلي خو ورکول ولا مجبوری وي ټیک ده کنه هغه کې زه به تاسو بعضی مثالونه ذکر کوم زموږ د کم سوسایټي کې عام دي ها هغه تاسو سره شوي دي پہلا نمبر باندې کوي سړی د جج پوسټ د پاره قضا د عہده د پاره رشوت ورکی نه اخستلو ولا ورکول ولا دواړو د پاره دا حرام او ناجایز دي او دسه کې کم قاضي جوړ کړل شي دغه فیصله شریعت کې معتبر ندي او ستا پاکستان کې ماشاءالله کا چیف جسټس ته او کا های کورټ ته کا سپریم کورټ ته نه کې چرته په خپل قبیلیت نه دی راغلی ښا دا ورسره یو غټه گیم پروت وي چې چا زیاته پیسې ورکې بس ماغه جج دی ښا دې خبر باندې بوي شوي امام نفاس رحمت الله علیه فرمایي چې کچری یو سړی اوږدې زمانه پورې قاضي پاتې شي او بعد کې پته ولګي چې دا ظالم خو پر رشوت باندې راغلی دی دغه پیسې ورکړي دا قاضي جوړ کړی شوی دی او د خلکو هغه ځنه د قاضي خپل معاملات راوخسلو چې موږ تا باندې فیصله نکو ته په پیسو باندې قاضي جوړ شوی او نبی قاضي ته یوسي قاضي به د شلو کارو فیصله ټوله کل عدم کی سره نه بیا شروع کی صحیح ده کنه او که پاکستان کې دا شروع شونه 1947 نه ټوله کل عدم دی ښه به سر خړل قاضي بنیاد د انصاف لپاره چې هغه په پیسو راځي بس بیا بیړه غر کړه دویم نمبر باندې کچري یو سړی قاضي ته رشوت ورکړي چې ما حق کې فیصله وکړه په دې صورت کې دا معاملہ دواړو طرف ته حرام ده قاضي رشوت واغستل هغه د پاره حرام ورکول ولا د پاره حرام اور اگر چې د رشوت ورکول ولا خپل فیصله کې په حق باندې هم دی پته ورته دا چې دا فیصله زما حق کیږي خو بیا پیسې ورکي بیا قاضي د پاره حرام دي د پاره د پیسې ورکول حرام اور کچري په دې حق کې قاضي فیصله وکړه بیا غي باوجود هم دواړه سخت ګناګار دي دریم صورت کچري یو سړی د خپل ځان خپل مال عزت په خوف باندې او د خپل مال ځان حفاظت یا د چا د ظلم او ستم نه بچ کېدو د پر رشوت ورکی نه دا ورکول جایز دي اوس ګوره دا صورت ته مجبوری ده خو اخستلو ولا د پاره به هر صورت دا حرام او ناجایز دي کله کله سړی ځان ته خطر وي چې پیسې ورنه کې نشي بچ کېدل ځان خطر ده چې ته په حق باندې دا نه چې الته د قتل کړي او پیسې ورکې چې ځان بچ کا تا قتل نه دی کړی خو فایر تا خلاف کړته او ته الله پاک ته صفای قرآن حدیث کې صفای چې زه قاتل نه نو په دې صورت کې اوس مجبوری ده خیر ده سلورم کچری یو سړی بد زبانی او فوجګوئی او تهمت لګول ولوي دغه نه بچ کېدو د پر پیسې ورکې چې دې شر پسند نه ځان بچ کړه دا خو قهر دی نو هغه ته بیا پیسې ورکول اجازه شته د کې فقها او شاعران هم ذکر کړی دي چې کم شاعر غلخور وی کنه هر وخت لګي د غیبت کوي نګه د پیسې ورکول گنجائش ته د پیسې ورکول جوړتا پسې اشعار نه وي صحیح ده کړه ستا عزت خراب نه کی موجوده دور کې الکترونیک او پرینټ میډیا کې کم زهريلي پروپاګاندا نه بچ کېدو لپاره کوي سړی رشوت ورکی نګه باندې سبب بال نشتا خو بار لخستون کې سخت ګناګار دي او ګناه کبیره مرتکب دي ګناه کبیره کوي صحیح ده کنه پنځم نمبر باندې کچره یو سړی ته د پر څور کړی چې بادشاہ اور د ذمہ دار ای سی ډی سی ایکس وائی زیډ چې د څومره دي سرکاري عہدیداران ټول چې هغه په نسبت باندې د درخواست ورکول ولا کم درخواست دا قبول کړل شي کله وی د چې ته درخواست ولیکي او تا ته د پته ده چې دا درخواست فلانکی سړي د زور کو نه دی په ای سی ډی سی منل شي په دې ذمہ دار سړي باندې اور یا دی مدد سره بادشاہ اور د کم سا منصب ولا سړی دی هغه سړی دی ته تیار کی یعنی د پیسې ورته دی پر کوم چې د بادشاہ یا د ای سی ډی سی د ایکس وائی زیډ دی پر تیار کی چې زما په دې پرچه باندې د سخت وکي نه په دې صورت کې رشوت ورکول ولا حاجت اور درخواست کچره حرامو نه رشوت ورکول ولا خصل ولا دواړه ګناګار دي او حرام دي دا چې کم د درخواست ورکړي دا ناجایز کار دی اور الته چې ساين کی غا ناجایز کار باندې کوي نه دوړو د پر سوچا حرام دي او چې کم پیسې دی ورکړي دي د پناه نه حرامي ولې چې دا ناجایز کار کوي باندې اور خستون کې د پناه حرام ولې چې ناجایز کار باندې د سخت وکړو صحیح ده کنه شپږم صورت کچری یو جایز کار بادشاہ نه اور یو مقتدر سړی نه کول وی هغه مخته درخواست وړلوي او تمس کې دریم کسته پیسې ورکي چې دا کار ماته وکړه خو کار جایز دی کار څه دی جایز کار دی نغه دو صورت دي پهله صورت کې مال ورکول ولا کچره شرط دا ولګي چې دا پیسې واخلا خدا بادشاہ یا د عہدیدار نه زما د سفارش او درخواست منظور کا نه په دې صورت کې مال اخستل حرام دی
پوه شو جایز کار دی خو اول نه ورته وی چې دا پیسې در کوم لیکل سره سټامپ پیپر وکړه چې دا کار برته کوي په دې صورت کې دا پیسې اخیستل حرام دي او چې کم پیسې ورکړي دي هغه د پر دا جایز دي کنه جایز دي نه دواړه اقوال موجود دي خو دې کې دې ته کتل کیږي کچري د درخواست ورکول ولا دا کار جایز دی نه دې د پر دا پیسې ورکولو کې گنجائش تا اغستول کې تبیا حرام دي او کله دې دا کار نه جایز دي بیا پیسې ورکړي چې زما کار وکړه بیا دې ته ورکول نه جایز غته اخستل نه جایز ادوړ حرام کې مبتلا دي څو په خبره مې پوښ یو صورت دا دي دویم صورت دا دي کچري د پیسو ورکول نه مقصود دا وي چې اندا کار وشي د سختو کې د مشر په دی باندې خو صراحتن څه شرط په کې ذکر نه کی نو د په باره کې مشایخو رائے مختلف دي خو بهرال دی کې بندا کتل کیږي چې کچري دی ادوړو مخ کې دی ادوړو په مس کې مخ کې نه گیفټونه تحائف توفی ورکولو لین دین وو نه بیا د پیسې ورکول نه جایز دي او کدی نه مخ کې خپل کې د گیفټونو ورکولو تعلق نه او چې دا معاملې راغله گیفټونه ورکی نه دال میں کچھ کالا کالا ہے بیا نه جایز دي اوس په خبره باندې پوه شئ دا دوه صورتونه البته د دې جواز صورت دا دی چې پهلا نه دا سړی بادشاہ باندې هغه کار وکي مشر باندې چې کم ایکس وائی زیډ دی سرکاري عہدیدار دی اور بیا د دې سړی شکرې په تور باندې کدی تصور کی نو په دې صورت کې مال ورکول اخستل د به رشوت په زمره کې نه راځي ګوره دلته تعین نشته دی ته یو سړی ته چې زما دا کار وکا الته دفتر کې کار نه خطلې غو کړو او چروته له تور خپل طرف نه دا تاسو چې په سیدی ما د پرمنډ درډ ویل ټیک دی خو دا وی چې ته 15 ورکې غا اخلي او کته 15000 ورکې غا اخلي او کغه دوی چې نه 500 نه کمی زنه اخلم نه بیا دال مې کچھ کالا کالا په دې خبره مې پوښ دا اوس بیا گیفت دی کې څه مسله بیا نشته اوم صورت دا دی چې کيو بادشاہ قاضي یا مقتدر سړی پیسې ورکی اور عہده وغړي نه دا رشوت په زمره کې راځي په دې صورت کې اخستلو ورکول والا دواړه حرامو کې مبتلا دي ٹھیک شو کنه عہده غړي پیسو باندې ستاسو د کم ایم پی زمینی سیټونی دا خبره چې دا خرسي یو ایم پی سیټ په 2 کروڑه صحیح ده کنه اور امینی سیټ بیا 8 کروڑ 10 کروڑ اور سینٹ والا بیا 24 کروڑ ها سیټونه خرسي سیټ او دا غریب ورته زنده‌باد مرده‌باد جانډي رخصتي یاره خو بس څوک چاته وژنو ته څه وایي چې دا کم پیزه مې جوړی دا الله رضا ده پر جوړ دي دونه مشرانو پیسې نه دي خستي ټیک تا کنه او زما خبرې خو ریکارډ کیږي ځکه ډېر سپین نه کوم صحیح ده کنه دا سیټونه خرسي ها 2.5 کروڑ پیسې ونه خري او بیا صرف غانا چې کم ځای کې دا ټیکټ ورته ملوي بیا چې کله الیکشن کیږي الیکشن کمیشن خپل اخلي هغه سره ډیلینګ وشي سټامپ پیپر ولي کې دومره کروڑه کا سیټ توزي او بیا خلای مخلوق سره خپل لیکل وشي صحیح شو کنه دا 2-3 ځای گیم چلیږي اول دلته وو کې چې ما دی انګو کې مسله حل کی کنال کې چې دا نه کې بیا پېښور ته چې پېښور نه پوښي چې نل کې به اسلامآباد ته به ورو غټ مزل کی خبر باندې پوښي دا ستا په ووټ نه دی شي ښا اسی جنډې چتای ټوپونه وای چې مو وګټل دا خو ته نه غټلی دا غټلی بل زینا ده او غتا ته معلوم دی ما ته معلوم دی خبره پوه شو ستاسو ام بي مې سېنیټران خرسي او سېنیټر کې چې کله ووټ ته ځي کنه ګوتو کې شریکی دا چې څوک سېنیټ پاتې غینه تاسو کا یو سړی رواني کنه وټه چې یو ته اشاره وکي د سیدی مطلب چې 5 کروڑ بل وته به د اشاره وکي به بل وته وکي چې 20 کروڑ اشاره وکي ولې چې خبرې وکي بیا خو مسله جوړي اور یا شپې نه ډیلینګ شي وی چې دومره دی خو ووټ په ماته راکې نه چې غا 12 کروڑ یا 24 کروڑ روپے ورکی غا چې سېنیټر جو چې افسا کارونه کې خپل کارونه وکړي اول 24 کروڑ خپل جیب ډکې چې کمی ورکړي دی غا د بعد بیا ستا کار کوي نه چې غا 6 سال پوره کیږي 6 سال کې غا اله بس پر 24 کروڑ پوره کی اور دا عوام غریب جانډي ښکته برا زنده‌باد مرده‌باد شپه کړه تیر شي هغه غلی جوړ نه شي نه ترانسفارمر راشي صحیح ده کنه بدا د نظام روان دی دا د غولو نظام دی ګډر دی خا نه صفکی پوه شو دې صفای سره یو طریقه د امارت اسلامیه اور غا خو غا نظام راولي د تقرب د حصول لپاره یو سړی بل سړی ته تحفه ورکی اخلي نه دا جایز دي دا هدیه ده د رشوت نه دي البته قاضي یعنی جج د لپاره هدیه اور تحائف قبولولو کې سخت احتیاط حکم دی ورته ٹھیک ده اور دا حکم هر هغه سړی د لپاره هم دی چې غ لاس کې اختیارات اور ذمہ داری وي دی خلکو د لپاره
هغه هدیه حرام دي چې عام خلکو لپاره حلال دي. زه عام سړی یم کنه، ما ته چا کپڑا راوړه ما ته خستل ټیک دي، خو جج لپاره هغه کپڑا خستل حرام دي. قاضي ایاز رحمت الله علیه یو قاضي تیر دی، ټیک شو کنه. دې ته چې کوم وخت بادشاہ دغه گیفټونه راوړلو، بیا یو وخت یو مسله راغله نو سړی په حق باندې و، نه هغه خلیفه دې ته شفارس وکړو چې دا زما سړی د فیصله په دې حق وکړه. دی ورته چې دا خو زه نشم کولی. ورته ما لاندې څنګه نشي کولی؟ ورته نشم کولی. نشپې ورته یو خط ولیکلو چې تا ته ما څومره تحایف په دې 10-12 سال کې درکړي دي، هغه تحایف او حساب کتاب راکړه، کني سبا د خلکو ته شرمون چې د خلکو نه گیفټونه خلی. ولې هغه وخت کې خلک مذهبي او پته به ورته وا چې کزي ته گیفټ اخیستل جایز دي که جایز نه دي. دی ورته چې خاطر چې کله ورته خطي پړاو کو نو سوال جواب ورته کو چې خپل یو خادم راولېږه، نوکر چې نوکر راولېږلو نو گاډي ورته برابر کو، هغه وخت خرګاډي یا ګدا گاډي هغه باندې ټول گیفټونه ورته گاډي کې واچولو هغه گاډي کې، او هر باندې تاریخ لیکلو چې په دې تاریخ باندې دا گیفټ راغلی دی او ما ته په دې ټیم میلاو دی. هر یو خپل لیبل لګیدل، بادشاہ محل ته ولېږل ورته گیفټونه بندر شي، خو فیصله ز نشم بدلولی. داسې کزي به کم ځای نه پیدا کوي. وای شو دې خبره زموږ دا ټوله کو بکو دی ښا کوتاو بوتاو چې کم کباړ دی په موږ مشر دی. البته خپلوانو نه رشتہ دارانو نه نږدې ملګرو نه او چې کم دینه غټو هدو باندې فایز دي هغه نه گیفت قبلول شي، خو هغه کې شرط دی چې دې سره یو مقدمه او حق متعلق نوي. اور دیم صورت دا دی چې دا کله قاضي نو جوړ دی گیفټونه ورکولو، اوس چې قاضي جوړ شو خیر دی ورکې دي، بیا به څه مسله نشته. په دې خبرو باندې پوه شو. رشوت متعلق مختلف مسائل. یو تاسو چا دا کړی چې یو سکول کې یو استاد دی، دی لیکلی چې زه سکول کې استاد یم، نو یو ورځ پرنسپل صاحب ته یو کس راغلو، ورته چې زه ستا سکول مخې ته سموسې خرڅول غواړم او روزانه به 15 سموسې زه استادانو ته مفت ورکوم، آیا دا سموسې پکوړې خوړل جایز دي که جایز نه دي؟ ټیک شو کنه. نه جواب کې ورته لیکلی دي چې کچره شریعت مطهره پرو سره روشنی کې مسلمان لپاره جایز نه دي چې یو سړی د رضامندي او د اجازت نه بغیر دغه مال استعمال کی. په دې صورت کې کچره دا سړی رشوت په نیت باندې استادانو ته سموسې دې د پر ورکی چې د سکول مشومان دې سموسې والی اور دې ته ګټه ملو شي، اجازت ورته ملو شي، لکه څنګه دا سوال نه ظاهره ده یا مفهومیږي. ندی صورت کې دا رشوت په زمره کې رسید خوړل اخصل ورته جایز نه دي. اور کمخ کې ندی مشومان باندې دا پکوړې سموسې خرڅولې او خپل رضامندي سره د استادانو ته 15 شپږ پکوړې سموسې ورکی، نه په دې صورت کې بیا دا جایز دي. خو بهتر صورت دا دی چې استادان د دې قیمت ورکی نه خبره ده. سوچ به خبر باندې دا اکثر د سکولونو کې وي دسه. ها دویمه مسله ریپورټینګ کې کومه پیسې ملويږي. ریپورټینګ یو صحافي خپل کومه ډیوټي دغه کوي، خو غینه علاوه هغه ته خلک چې کله یو ځای ته لاړ شي پیسې ورکړي، دا پیسې ورته خصل ټیک دي که ټیک نه دي، دا چې کومې پیسې اخلي دا ورته ټیک دي، خپل ریپورټینګ کې حقایق نه بدلی، مبالغه نه کوي، بیا ټیک دي. خو بیا هم معاشرتي حواله سره چې کم صحافیان دي هغه دا طریقه را روانه شي ریپورټینګ په وخت کې خلک دیوته نظرانی ورکی، خو بهتر او افضل دا دي چې دین هم ځان ستل پکار دي. ولې دوی د خپل کرای او کمپنی ورته تنخواه ملويږي او اني جانې کرای ورته خلک ورګي. بل مسله دا ده چې یو سړی دغه موټروي جوړوله، هغه کې ملازم او ټیکادار او کنسلټنټ طرف نه غوي یو انسپکټر مقرر او انسپکټر د ذمہ داری چې ته به دا روډ چکه چې دغه کم ځای کې کار خراب پیغه وته مخکې اطلاع کوي. صحیح ده کنه. اوس د ټیکادار د خوراک نه دی انسپکټر ته د خوراک کول ټیک دی او ټیک نه دی، دا ډیره غټه مسله ده. تاسو دې روډونو کې ترکول واچي چې یو باران وشي بس بیا ان شاء الله ټیک شو کنه، چې 1 کیلومتر مزل کې نګیره بیا خړ وي. ها بیا موټر سایکل نه راګوزي اول بګیره صفه کې بیا به ملويږي مل مسره. صحیح ده کنه. دا ډیره غټه مسله ده. دې کې ټیکادار د کار کوي کنه، ټیکادار دا لکه به یو خبرې سپینی وکړي. صحیح ده کنه. اول مسله د سیاستدانانو نه دی. سیاستدان ټیکادار ته وایي چې د ټیکا ال درکو چې 10% په ماته راکې، یعنی 1 کروڑ کې 10 लाख زما شوي. په دې خبر باندې پوه شئ نو 10 लाख تال تلاړي 90 लाख پاتې شوي. 90 लाख کې دا ټیکادار ټیکا واخلي او دې ته پته چې زا غزې ته نشم رسیدې، زه د بنو کرا کې یا وزیرستان یا د چرسادي یا د ایکس واي زد سواد بس بلې علاقې د غدل تلی ونه د کار کوي
چې هلته کې امن خاص کر چې داسې لګي امن خراب نه هغه دلته کې مقامي ټیکادار وګوري هغې ته وایي چې داسې یوه ټیکه ده ما سره 90 लाख ته دومره کیلومیټر روډ دی اور کا 80 लाख کې نزی در کوم نه د 90 लाख والا ټیکا کم ځای ته لاړ شي 80 लाख ته 10 लाख ونه دا ټیکادار وبسي هغه ټیکادار بل ټیکادار ګوري چې داسې یو سړی وي چې هغه ماته د 70 लाख کې وکړي نه هغې مخکې په 70 लाख خرڅ کړي 10 लाख دي ته پاتې شي نه دا د امیر اوس والا کیسه ده چا ورته وایي چې وزیر اعظم سر میلاو شي څه به غواړي ایټم بم غواړي ایټم بم یې څه کوي وایي د ایټم بم چې ما ته رسېږي نه تماچه به ترې جوړوي دا تماچې کار دی دا ټیکا د 1 کروڑ نه شروع وه اخري ټیکادار ته 30 लाख ته پاتې شي نه 30 लाख والا بیا هغه روډ چې یو باران سره به یې څه نه وي د یو دغه ځای کې تیاره پرته ده قانون په کار داسې و چې کم سړی ټیکا واخلي ټینډر وشو ماغه بي کوي چینی کې ډېرې کې پنسي کوا و دې کې نسو صدام حسین یو ځای کې روډ جوړ کړو ټیکادار پکې 2 نمبرې کړی و نه خپل چیکینګ ته لاړو هغه نو کړتوي چې مزدور ته جوړه کوي ویل ټک سره روډ مات شو خپاري ول روغ ته کندو بس ټیکاداري واچولو او به سیمټي واچولو رولر ته چوسو مې ته وګرځي ایدی به خبر نه وي دسه ته سو ټیکادارانو سره وکړه سیاستدانانو سره وسوب دسی وکي خو شاته چاړو یو مسله ده خبیا چې کله روډ شروع شي د دې کم سرکاري انسپکټر رضی انجینیر چې دا ته پاس کا هغه ته مخکې خبره شي وي چې تا ته فلانکی هوټل کې روټه ده او دومره تا کیش دی اکاونټ ته بدرځي او دومره دا یو گاډي دی دا د فلاکې دی ډنګړې دی بازار شي کاغذ کې پاس ولېږي نه چې کله دا ټیکې دا انجینری پاس ولېږي غینه پس دا مخکې التزی سي ان دبليو ته الته بیا فند راځي نو څو ځای کې دا ملک لوټ شو 15 زیاده لوټ کیږي نه چې 15 زیاده هغه شی لوټ شي نه بیا دا غول جوړ زه به خبره باندې پوه شو بیا چې کم ځای کې خلک را پاسي چې جی دا روټ ټیک نه دی روټ ټیک نه دی نو ټیکادار نه پښو آرامي وي چې چا روټ په ټیکې اخستي هغه پکې کسان معلوم کی چې دا کم سړی ډیر تیز دی بشپې کور ته ورشي او تی لیوانه تا خپل شی ملوي نور ته سکه بس ته 10000 کې راځي کو کا 2000 کې و چې د اخیرن واسکټ ولې په 2000 راځي کی بس ټول کلی ولا مشران واخلي او روډ تباہ او بربادي روډ هفته د بعد بیا نه وي چې کم ځای کې بچا چاته بشاړه کې نه هغه چې کوم ذمہ داران کسان دي غا وخلي نه کچر استا مشر غیرتی او حیادار او خرڅیدونه بیا رو ټیک ته او کوم مشر دن خرڅو بس روډ بیا بیړه غر کړه په خبر باندې پوښ نه دغه ځای کې ورته داری کلی دي کچری ټیکادار خورغرزو اور حرام حلال او تمیز نه بس لاګیاو بیا انسپکټر د خوراک ول او د پته چې د دې باندې احسان اړي بیا د شهر باندې پاس کی نه په دې صورت کې بیا دی ته خوړل دا جایز نه دي د رشوت په زمره کې راځي او زما خپل رائے دا چې موجوده دور کې انجینیر ته سره د ټیکادار نه څه خوړل اخستل دا ټول حرام یا سه حرام دي نو وار سړی په دی پوي زما دلته یو ډیر مذهبي ملګری غو د سرکاري ټیکې کولې به سلو میاشتې ولګي بیا ما سره دفتر ترالو ما سره تقریبا یو غنټه ناسو دا ټول کیسې غي ماته کړې دي وای مونږ د سکو چې مرته دا حرام دي دا حرام دي دا حرام دي هغه کاری پرې خو بس نه کوم خپل غریبی ته خاله چاته بل چرته کار کوم سرکاري ټیکې کې حلال ډیر زیات کران دي خان صحیح شو بلکې زه خدا وایم چې سرکاري وده کې ارزه کې ډیر زیات مشکلات دي بس د الله ولی سګي چې وده سه کلک ایمان ولا تقوی سړی وي ډیر زیاته کنانه ده او چې د کم اندازې عام ملازمین ته شکر وباسي چې چا در سره حقوق متعلقه د ډی مزدوري ولې غریب لاټ شي بس 1500 وروړي به قیمت ځان سره خصي سواته پیږي نه بس دا خپل حلال لګ دی خو حلال بل مسله ده چې د نوکری حصول لپاره آیا رشوت ورکول جایز دي که جایز نه دا ډیره غټه مسله ده د زده کته نظر د کتاب نه تاسو ته وې د سکاري چې کله دی پاکستان کې یو سرکاري پوسټ راشي نه اغي کې میرټ لیست راشي چې دا په پهلا نمبر دی دا دویم دی دا دریم دی خو دا دریم د سکار کوي کنه چې دیال ته پیسې وچلی چې څه طریقې سره وي ما ته دغه ځای کې ځای ملو شي یا پیسې یا څه کله کله چې پوسټ خرڅيږي یا ملاو نه وي او کې خرڅي چې بس دا نه کوم ته ما په ځای باندې راشه دا نه جایز دی ها نو دوی به د سکار کوي مونږ خلک تاسو کی چې جی زما دا میس ټیسټ ور کړي میرټ کې نه غلم پاس هم خو چې زه پیسې نور کوم ما په ځای باندې بل کس رزي نه چې دا کم سړي ټیسټ ور کړي دا اهل وي یو قابل وي او په دې پويږي چې د کم ذمہ داری ماته ملويږي دا زه ادا کولای شم او دې ته دا پته چې زه پیسې نه ورکوم ما په ځای باندې نه اهل رزي او چې کم کس رزي غو کوتاهي هم کوي او بل دا چې د کم سړی په دې باندې رزي دی و چې نه خلکو حقوق هم ځای کیږي نه دې د پیسو ورکولو گنجائش تا دی دا څنګه چې حلالي دي گنجائش ورته شته خو استغفار به بیا هم کوي خو نه اهل به هغه پوسټ نه پری ولې چې نه اهل راغلو هغه اداره تباہ او برباده بیا چې کله دا سړی په دې پوسټ باندې په دې پیسو باندې رالو آیا دې د تنخواه حلال ده کنه دا کچا د چری د خپل مزدوري کې ډیوټي کې نوکری کې به ورته دا حلال ولی وخت ور کړی دی مهنت کوي تنخواه حلال ده تنخواه باندې ته اعتراض نشي کولای
بعضو خلکو ذهن کې دا پرته چې دا پر رشوت باندې شوی دي ټولې تنخواهانې حرامې دي نه دا پر رشوت باندې شوی دي خو مخکې خپل ذمہ داری پوره کوي ټایم ورکړي دفتر ته خپل منډه دروي بیا دغه مهنت شامل نه هغه تنخواه حلال ده ټول تنخواه ته حرام نشو ویلې خو دا چې کومې طریقې سره دا په ناجایز باندې لاړ دی کوي اهل نو بیا لاړ دی پیسې ورکړي دا حرام دي اور که اهل و به پیسې کړي بیا د توبه استغفار وکړي زموږ دي سری ټیچر چې دا ډیره غټه مسله وي دوی چې کله پوسټینګ وشي خپل ودی باندې نو بیا اته مشتو تنخواهانې بند وي دفتر نو ته هغه وخت پورې تنخواه نن ریلیز کیږي چې د خپل پیسې نه ورکړي هغه ته پته نشته دوه چه پانی وي کسه یو خپل نوم ورکړي چې هغه نه دی ورکړي تنخواه ځکه نه راغلي بیا په ما ورته 2-3 لک روپۍ راشي دا ناجیز دي حرامي د سر کې چې سوخري غو پر دا سوچا حرامي دي دا د استاد حق ته دي مهنت کړي ټیچینګ کړي سکول ته نه جانا کړي دا تو نه 80-20 هزار روپۍ کټ کړي ثابت خبر پوښ او چې دا پیسې نه ورکې کړه ستاد دان ته تنخواه نشو آلته کې هغه کاوس کې یو ولي کې چې دا شې نشته نه دی پورا لیکلو مې کې ستاد تنخواه نشي راتله اوندا غنګي د پولیس کې چې کم پولیس لین کې کم پولیس ولا ناسي د چا لاس باندې اخیری تنخواه زی ساين وي دو لاس کې چې یو کاغذ ته ورکی کنه دومره بده ذلیل کې تنخواه د چاپلار براولي نه دا ډیر غټه مسله ده بل مسله ده چې میټر ریډر ته پیسې ورکول او هغه په بدل کې کمی پیسې راوستلو څه حکم دی زمونږ دي مالو کې دا ډیره غټه مسله ده میټر ریډر سره ګوتې پټې کړي 1500 روپۍ ورکړي ما پسې بل کم لیکنه هغه پسې 300-500 بل راځي او چې کوم سره میټر ریډر د نور کې نه پسې 12000 20000 30000 50000 90000 ته ځي ٹھیک شو کنه نلی جواب کې لیکلي چې بجلی قانونا د حکومت ملکیت ته او د سره د ملک اجتماعي مفادات وابسته دي یعنی دا بجلی نه د ټول ملک ایسټ ته مشترکات اور باندې دا 24 کروڑ عوام دي هر سړی پکې حق ته ها کدی کې د غلاو کا 24 کروڑ عوام بدن تاسو کوي نه ملکی قوانینو په تحت باندې دا په صارفینو باندې خلکو باندې خرسيږي اور د صارف په حق یعنی چې کوم سره د بجلی استعمالي غو په حق دیانت دا چې څومره بجلی خرج کړي دا هغه پورا بل د حکومت ته ورکی اور کچری بجلی غلا کوي نه دا قانوني خلاف ورزي سره شرن هم جرم دی اور د سې سړی ګناګار دی مضبوطی کونډي چولی دی ها چې مخام اذان وشي بیا ډانډې رخصي ټکه کله ترانسفارمر سوزیدل کله لینک والے کله سم مسله او چې دا ټول مال ستا وجنه تکلیف کې شو ټول عذاب او ګناه ته ملوي وای شو دا شیز ډیر دی نه میټر ریډر کچری په پیسې اخلي او په بدل کې یونټ کمی کی دا د رشوت په زمره کې راځي اور دې کې د څه کار کیږي چې کومه خرچه دي کړي هغه په بدل کې کومه خرچه لیکل کیږي نه دا د حکومت د اجتماعي معیشت ته فاینانس ته نقصان دی ها ملک هم بربادي اسیم بربادي نورم بربادي نه دیو جن د پیسو ورکول والا اور خستر والا میټر ریډر دواړو د لین دین رشوت کې راځي اور حدیث شریف کې په دې دواړو باندې لعنت راغلي دی ها حدیث کې راغلي دي سنن ابي داود روایت لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشي والمرتشي په دواړو باندې لعنت کړی دی او دا ډیره غټه مسله ده بیا بعضی خلک دا وایي چې د حکومت موږ سره زیاتې کی نه حکومت زیاتې کی حکومت نه بالا په حساب کتاب اخلي ګنتا او څه کار دی خو ته به دا زیاتې نه کوي ها او ټول زیات ظلم زیاتې دا دي چې مسجد باندې د ټي وي بیل راولي ولې دې موږ نه پوي چې دا ظلم دی چې موږ د غلي اجازه نه ګونه ته چا د غلي اجازه کړي نه چې معنی بل ځکه ټیکس واسطه دي خاص ما نه په ورکولو کنه نه بجلی غلا حرام ده اور کته چې نه وبډي ولا غلا کې خپل اخرت خپل حساب کتاب دي ته دغه قبر کې نه سمالي نه غستا قبر ته راځي ته خپل ځان صفه ساته کوم بجلی استعمال کړي ما ته یو کس ټلیفون وکړو خمزبي سړی دی اور ما ډېر کلک ملګری دی پېښور نه ما ته مفتي صاحب هرې میاشتې 8000 روپۍ بجلی بل 8000 روپۍ ګیس بل راځي او ته زما دکان پته ده چې زه دومره پیسې نشم ګټلی دي نه له اخراجات دي خوراک سکاک دي که وګوره شرعي اعتبار سره څه ګونجې جوړېږي زه د بجلی میټر یا بالکل بند کم یا سلو کم سړی ما پېژنو ډېر مذهبي دی غریب سړي ته دومره تکلیف دی ښه ما ورته ویل داسې کار دی ملګري دوه ګرمیانې دي یو د قبر ګرمي ده یو د دنیا ګرمي ده دی راته ویلي چې بچو ته هم ډېر زیات تکلیف دی کپاکي بندوم دی راته ویلو ما رایې دا ده چې دنیا ګرمي ته وي خیر دی خو چې د قبر ګرمي نه وي او مذهبي وی سلار نه جوړیږي من نه جوړیږي وی بس ټیک ته تکلیف په تیر کوم خو ځان ته آخرت نشم بربادولی اوس 8000 روپۍ ستا ذهن کې بس نه خو غریب سړي پر خدای ډېر غټ شیز دی کنه نو حکومت موږ سره زیاتې کې هیڅ شک نشته دی چاته دا پته نشته چې واډیو اوس دا سار نه بجلی غالبا نشته او بیل پورا رسی
نو سره کیسه او چې ته متبادل شمسي سولر سیستم کې نو سولر دوی ګرنی چې دا سولر ونه لګي ما بجلی نه استعمالي بیا ما تاوان کی اور دا بجلی په خپل مرزي سره دوی د سکی غټو چاینا پاکستان ته افر کړي چې ماته هر کور ولا 300 روپے ماهانه رکی ټول ته 24 غنټې بجلی وي تاسو ځین کې دا خبر راځي چې دا چاینا سره مو اګریمنت ولې نکو چې کچري چاینا سره دوه د اګریمنت وشو چې هر کور ته 300 روپے کې 24 غنټې بجلی بوي نه چې دوه پکې کم اغلا کوي دو جیب ته لار بندي نه د خپل جیب ډکون د پر عوام سہولت د پر چین سره اګریمنت سره د پر نه کوي په خبر باندې پويږي اوس بجلی استعمالي کی بجلی پیداوار دی 74 میگا واٹ فار ایگزامپل اور پاکستان کی استعمالی کی 34 میگا واٹ اور بلون درزی 1,74,000 میگا واٹ 1 लाख इधर पसी زیاتی اړولې دي اور د څومره سرکاري ادارې دي دا ټولې د واپډې مکروزي دي که هاي سکول دی کا گورنمنت دی کا پرایویټ نه که هاي دی کا میډل دی او کا سیکنډري دی او هایر ایجوکیشن دی په لکونو په دوی باندې بیلونه دي وی بیل ور کوي نه بیل دلته نه کټ کی غریب عوام زما خبره ځکه دولسمې میاشتې کې خوشمې وی کنه خو بیا غړ بیلون رسی نو دوی چلته کې کم کمې دی غبس تقسیم کی پټولو باندې خوار دی کا غریب دی مالدار دی پټولو باندې 90,000 واچي خپل د کی یونټي پورا کی نه دا ډیر انتهایی ګنده نظام دی او تباہ او برباد دی بس مخ کې دعاګانې کې چې الله دې ملک په حال باندې رحم وکړي کني نور دې کې صفات نه دي ها هغه یو روس نه دغه راغلو ملحد هغه بالا نه منلو نغه دا پاکستان کې یو دوه میاشتې تیری کې بیا مسلمان شو چورته ویلې مسلمان شوی وای ما دا نه منل چې خوښته خو اوس مو منل چې شته ویلې وای پاکستان کې یو سړی اخلاق خو بیا پاکستان روان دي نو یو ذات شته چې دا پاکستان چلی وغه ته الله ویلې کیږي هم مو منلو پوه شو په دې خبره نظمو حال باندې د الله رحم وکي سیدا چې کم مخلص خلک دي هغه دا پریدینه نو ورته واک ور کوي او چې کم غلدي هغه در باندې خو مسلط کړي بس ور سره چلیږي الله